نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دویشتم پارا یوسل ویختم نمبر آیت کی ومخی رکو کی دا مومنانو نارینو زنانو صفات بیان شو ادھی رکو کی ہم دا مومنانو نارینو زنانو صفات ذکر کی. اللہ پاک فرمائی تاسو ما یاد ہوئی دیر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی دا اللہ پاک دیر یاد ولدادی چی پہر وقت کی اللہ جل شانہ در تیادی چرتہم دا نہیر لی داد اللہ دیر یاد ولدی. یا اللہ پاک فرمائی چی تاسو زمان تسبیحات سحر و ما خام کوئی یعنی ما ہر وقت کی یاد ہوئی کہ سحر دے کا ما خام یعنی ٹولا اشپورز. یا اللہ جل شانہ فرمائی زو پتا سخبل رحمتنا نازل کو فرشتے بستاس دا پارا دا نازلی دو دا رحمت دعاگانی کرو دا دید وجن بتاسو دا کیرو نازر آبا سم ہدایت رنا کیوں داخل یا دا قیامت پرد دا مومنان سرا یا دا مرگ پا وقت کی دا مومنان سرا دا فرشتوں ملاقات ذکر کی گی. کلچ انسان وفات کی دل فرشتے راشی کدی مومنی دباند اول سلام اچھے او کلچ انسان پا قیامت کی اللہ پاک تا مخامخشین کدی مومن وی پد اللہ پاک سلام پہ داد دی مومن دپارا امتیازی صفت دی چد سرو اللہ پاک سلام پہ. یا اللہ پاک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنز صفات بیان. اولنی صفت اللہ پاک فرمائے کہ پیغمبر علیہ السلام تمنگلی گلی شاہدن تفاسیر مانکی معلمن خلق تمنگ تعلیم ورکبن کی دن خودن کی لے گلی. دیم صفت مبشرن نیکان خلق تا دا جنت خوش خبری ورکون کے منگلے گلی. دریم ندیرن گنہگار او بدان خلق تا دا عذابنو یرون کے منگلے گلی. سلورم داعین خلق تا دا اللہ پاک دا دن تبلیغ او دعوت ورکون کے منگلے گلی. او بنظم سراجم منیرا یو بلا روخانا پلقیدن کی دیو منگلے گلی. پدیدے کی علماء فرمائے چی انور دی اغیت کا شمس ہوئی یا اس پگمید اغیت تا قمر ہوئی. اللہ پاک پدیدے کی نبی علیہ السلام دنور او دس پگمید سر مثال نہ بیانے تشبیہ ورکی در دیوی سر پدے کی گنو جوہات یو وجداد چی انور دروزی وی دشبی دی پگمید دروزی نی دشبی وی او دیوا ہر وقت کے رنا کو. دیم دا چنور یو دی دیم نور تین جوڑی او دیوا یو دا دیر دیو ترنا ورکولی شی بلی دیچ. او دریم دا چنور پخفل وقت باند رنا ورکی بیٹی مرنا نورکی سپگمے بیٹی مرنا نورکی او دیوا چکم ٹیم ستا ضرورت بیر دن رنا واقع. نبی علیہ السلام تشبیح اللہ پاک دا بلی روحان دیوی سر بدی کی ورکا چی دا جام ضرورت کوئی نبی علیہ السلام نرنا عقلی ہر بھیم دا نبی علیہ السلام نرنا او ہدایت نخیستیش. او بل اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تقبل ذمہ داری بیانی چی کافران خبر ممنا دا منافقان خبر ممنا او دی کتا سرکن بدی کی دی بدلب اللہ پاک ورکی تو تر دی بدل دنیا کی مور کوا اللہ پاک باندی توکل.
بیا دغه زنانه مسله ذکر کیږي چې خاوند وسره نکاح وکړو د ملاویدو نه وړاندې طلاق ورکړ. الله فرمایي په دې زنانه باندې عدت نشته، صرف نکاح شو خاوند ملو شوی لاندې د طلاق ورکړ نو په دې زنانه باندې عدت نشته. عام حکم دی هر زنانه او بل نبی علیہ السلام تعالی پاک خصوصی احکام بیان استاد پارا منګ بی بیان حلال کړي دي چې تو ته مہر نو ورکې استاوین چې استاد پارا حلال دي چې تاسو د مال په کې ملو شوی لکه حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا دا په مال په کې ملو شوی ستار ترلوریانی د ترور لوریانی د ماما لوریانی د ترور لوریانی هغه چې هجرت تاسو کړی نو مکه هجرت د مسلمان د پاره فرض او چې هجرت یې کړی که هجرت یې نه کړی ته اجازه نو بلکې یو زنانه تا تیزان اوس پاره چې تاسو سره د مفت کې نکاح کو بالکل استاد پاره خصوصیت نور مؤمنان په مہر ورکړي. یو زنانه د نکاح په وخت کې مہر مقرر شو مہر بوي او که مہر مقرر نشو هغه د پاره مہر مثل بوي مہر بد زنانه د پاره وی او تا د پاره کې زنانه ځان تا ته مکمل سپاري چې مال مہر مرا کوا استاد پاره دا جایز دي. او بل الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي ستاډیر بی بیان دي ستا وخت کم بی ساتي او کم لکه کم بی ته نمبر ورکه او کم بی ته نمبر نو ورکه تا ته پدې کې هیڅ قسم ګناه نشته. په نبی علیہ السلام د تقسیم واجب نو او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تر دې سترګې حقیقي چې دې سره عام د طبیعت مطابق او د انصاف او د مساوات اگر چې پتا لازم نه دي پدې باندې خوشاله شي. درغو اخیرنی آیت چې الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي استاد قار نور بی بیان حلال نه دي نه پدې بی بیان کې تا ته بدلول چې او پرېګ نو بل او کې تا ته پار حلال شي هغه خېستوي او که خېسته نه وي کوي او البته د وینځو اجازه شته کوي چې نور راځي خیر دي آزاد زنانه په نور په نکاح کې نه. جمهور صحابه کرام فرمایي په اخره کې نبی علیہ السلام باندې آزاد زنانو نکاح بند شو لیکن ام المؤمنین ام سلمہ او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ نا سوقت پارا من شودا نکاح لیکن رست بیا دا نکاح دا ممنوع والی منسوخ شو اجازت بیا ملو شو کہ سمر بی بیان تکے تا اجازت. اللہ جل شانہ فرمائی یا ایها الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے مومنانو تاسو یاد کې الله پاک بیا د ولډېر سرا وسبحوه بکرة واصیلا تاسو تسبیح بیان کې د الله پاک سحر او ماتا والذی د الله پاک غزاد یصلی علیکم چې رحمت نازلی په خپل پتا سو باندې وملائکته فرشتي ستاسو لپاره د رحمت نازلې تو دعا کوي لیخرجکم من الظلمات الى النور د پاره دي چې راو بس الله پاک تاسو د تیرونا رڼاتا وکانا بالمؤمنین رحیم او د الله پاک په مؤمنانو باندې رحم کوونکی. تحیتهم یوم یلقونه سلام دعا او ملاقات د مؤمنانو سره د فرشتو یا د الله پاک په ورځ د ملاقات سلام دی. واعد لهم اجرا کریم الله پاک تیار کړی دی د دوی لپاره اجر د عزت. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا اے پیغمبر علیہ السلام یقینا بنتلګلی شاهدا معلم تعلیم ورکون کی خلق ته دین خودن کی ومبشرا نذیر ورکون کی مؤمنانو تا ونذیر نو ير ورکون کی کافرانو گناهګارانو تا وداعیا الى الله باذنه او دعوت ورکون کی الله پاک او د الله دین ته الله په حکم باندې وسراج منیر او روحان او بلټ واپلقی دن کی د هدایت. وبشر المؤمنین پیغمبر علیہ السلام ته زیر ورک مومنانو تا بان لهم من الله فضلا کبیرا
یقینا دوی بردوی د پاره د الله پاک د طرف نه لوی فضل چې هغه په دنیا کې خوشاله او نیکه توفیق په آخرت کې جنت دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين وتتابداري مکو د کافرانو د منافقانو ودع اذاهم وبرك د دوی ته بدل ورکول په دې دنیا کې وتوکل علی الله او تتوکل په الله پاک باندې وکفا بالله وکیل او کافی د الله پاک ارساس او نگهبان. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح کې د مؤمنانو زنانو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو غیله طلاق ورکو من قبل ان تمسوهن وړاندې د دوی د جما د دوینا وړاندې دین چې تاسو دې سره جما وکړي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها پس نشته تاسو د وجنا په زنانو باندې سعدت چې تاسو شمیدي اغا فمتعوهن پس دې ته متعور کی جامع وغیرہ ورکی وسرحوهن سراحا جمیل دی آزاد کی بازاد ولو خیستو سر. یا ایها النبی پیغمبر علیہ السلام انا احللنا لك یقینا من حلال کړي دي استاد پارا ازواجک اللات اغستا بی بیان آتیت اجورهن چتا غیت مہرن ور کړي دي وما ملکت یمینک او غوینځي چې مالکان دی خلاص استاد اغي یعنی تا په اختیار کې دی وینځي دي مما دا سنا آفا الله عليك جل پاک تا تم مالک کې درکړي وبنات عمك وحلال استاد پارا لوريان دترو وبنات عماتك ولوريان دترو د پلار طرفنا وبنات خالك ولوريان د ماما وبنات خالاتك اللاتي او لوريان دترو د مور طرفنا هاجرن معك چې فرض هجرت تا سره کړې دي مدینه منوره تا وامرأة مؤمنة او غزنانا مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي اجردا ځان اوس پاری خپل ځان پیغمبر علیہ السلام تا د پاره د نکاح بغیر د مہرنا ان اراد النبي ان يستنكحها کجر اراده لري پیغمبر علیہ السلام د دې سره د نکاح کولو خالصه لك من دون المؤمنين دا خالص تا د پاره دین د مؤمنانو د پاره قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم پتا کې سره مونږ معلوم دی چې موږ پرس کړی دی په دې مؤمنانو باندې په ازواجهم په بارا د بیبيانو د تعداد او د مہرونو د دوی وما ملکت ایمان موغوینځم چې مالکان دې دوی خلاصونه داغي لکای لا یکون علیک حرج د بارا دي چې نشي پتا باندې ستنګي وکانه الله غفورا رحیما او دې الله پاک بخون کې مهربان ترجی من تشاء ترست کول شي چاته تا چستا چاته خو خشی منهن ردی بیبیانونا وتوی الیک من تشاء او تزان سر ساتل شیغ بیبیان چستا خو خشی ومن بتغیتا او هر غسوک چاغا والی ای بتغیتا چتا والی ممن دا اچان عزلتا چتے دخپل زان جدا کی پنمبر کی فلا جناح علیکن پتا اس گناہ نشتا ذلك ادنى ان تقر عيونهن دان زیردیتا ان تقر عيونهن چې یقی کی استرګي ددوی ولا يحزن او دی غم جن نشي ويرضين او دی خوشاله شي بما پاس باندې آتيتهن كلهن چتاور کړي دي ټولتا الله يعلم ما في قلوبكم او الله پاک پیږي پاس چې تاسو په زړه کې دي وكان الله عليما حليما دي الله پاک ذات علم والا بردبار ذات لا يحل لك النساء ندي حلال استاد پار بیبیانی من بعد پس ددینا فنکاح باندې خستل ولا ان تبدل بين من ازواج او نبدل ددی بیبیان استاد بیبیاننا ولو عجبك حسنهن اگر که تعجب کی واجی تعالی حسن داقی الا ما ملكت يمينك مگر اجازت تا تدا غوینزو چته ی مالک وکان الله على كل شيء رقيبا او دی الله پاک په هر چیز باندې نگهبان واخر